اوس که پښتانو ته په لاس باندې ورغی کېدای شي هغه خپه یې کټ کړي. دا عربي دا قصه په خپله بیانوي چې زه د یو بل عرب شیخ یو مالدار عربي و امیر و د هغه سره نوکر وم او عموما د عربو دا ډېر لوی ډېر زیات چې دی دا فقیر خوشحاله شو او په سجده باندې پرېوتو چې را پاسېدو نو د ډېرې خوشحالۍ نه جړا کوله. موږ ورته ویل چې ولې؟ وایي راته ویلې چې زه حیران دا یم چې په سودان کې زموږ چې کوم خپل وطن دی هلته کې زما مور بیماره پرته وه او د هغې په علاج باندې دومره روپۍ راتلې دومره خرچه پرې راتله. خو زه حیران وم چې یو طرف ته زما دا مزدوري زما دا د اوښانو سرول زما دا ګټه وټه او بل طرف ته زما د مور په علاج باندې دومره درنې روپۍ راځي. نو زه ډېر زیات پریشان وم. الله ته سوال کول د الله نه مې غوښتل وایي زه حیران دی چې په کومه طریقه باندې الله جل شانه زما د مور د علاج نه زیاتې روپۍ زما لاس سره راوړې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو عموما موږ او تاسو د رزق دپاره ډېر پریشان یو ډېر زیات ورته خفه یو. د دغې رزق دپاره موږ او تاسو څه نه کوو خو دغه رزق په موږ او تاسو باندې الله جل شانه په خپله باندې څنګه را نازلوي او دغه رزق په موږ او تاسو پسې خپله څنګه ګرځي. د دې په باره کې الله وایي وفي السماء رزقکم وما توعدون. ستاسو رزق دا په اسمانونو کې دی او د څه چې تاسو سره وعده شوی دی دا به تاسو ته رسیږي. په هر حالت کې به تاسو ته رسیږي. یو ډېر رښتینې واقعه ده ما سره یې واورئ او ډېر لوی عبرت به ترې حاصل کړئ. راځئ دغه واقعه در سره شریکوم چې یو ډېره رښتینې واقعه ده او ما هم د بل چا نه اورېدلې ده. د یو عربي واقعه ده. دا عربي دا قصه په خپله بیانوي چې زه د یو بل عرب شیخ یو مالدار عربي و امیر و د هغه سره نوکر وم او عموما د عربو دا ډېر لوی خواهش وي او ډېر لوی شوق وي چې کله دې سره پیسه راشي مالدار شي نو دوی قسم ځناور دا په لوی قیمتونو باندې اخلي او د ځان سره ساتي چې په هغې کې یو باز دی یو مرغه دی چې دا دوی ډېر په لوی قیمت باندې اخلي او ډېر لوی شوق کوي د دې لوی پیسې په دې باندې ورکوي. نو دغه مزدور عربي خپله واقعه بیانوي چې زما نیک زما امیر هم چې دی نو یو باز یې اخیستی و او ډېر په لوی قیمت باندې اخیستی و. نو هغه به د ساتلو ما به د هغه دپاره دا باز چې دی د دې تربیت به مې کولو دا به مې ساتلو دا به مې ورته پاللو. نو یو ورځ داسې کار وشو چې دا باز مونږ راوویستو باندې چکر م ورکولو یو طرف ته م بوتللو. نو اتفاقا وایي په ګاډي کې دا ناست او زموږ د ګاډي شیشه خلاصه پاتې شوې وه نو دا والوتو لاړو زموږ ده. خو د عربو دا عادت دی چې کله باز واخلي قیمتي باز نو په دې باندې په دې سر ورته د سرمنې یو پټۍ تړي دې دپاره چې دا وانه لوځي او خپې پورې چې دی د موبایل نمبر کنټیکټ نمبر دا ورسره تړي که چېرته دا یو څوک ونیسي یو چاته ورشي لاسته نو چې موږ سره رابطه وکړي. عربو کې یو دا ښه صفت دی چې پردی حق ډېر په مشکله باندې خوري. اوس که پښتانو ته په لاس باندې ورغی کېدای شي هغه خپه یې کټ کړي. خو به هر حال وایي دا باز زموږ نه والوتلو ډېر پریشانه شوم زه. خو موږ ډېر وګرځېدو د ګرځېدو نه پس موږ خپل امیر سره رابطه وکړه چې باز خو زموږ د لاس نه ووتو وتښتېدو والوتو. نو امیر موږ ته وویلې چې تاسو وګرځئ ورپسې یو ځای بل ځای ته لاړ شئ او دا باز را پیدا کړئ. دا زما شوقانه باز دی او ډېر قیمتي باز دی. خو به هر حال وایي موږ ورپسې ډېر وګرځېدو او امیر وویل که چېرته چا دا باز نیولی او تاسو یې درکړو نو د هغه طرف نه به زما د طرف نه به هغه ته انعام هم میلاویږي. نو موږ ګرځېدو وایي په دې کې موږ پسې کال راغی. رنګ موږ ته وشو چې ستاسو باز زموږ ته را رسېدلی دی او د پلاني ځای نه زه خبرې کوم تاسو راشئ دا خپل باز موږ نه بوځئ. زه ډېر زیات خوشحاله شوم. وایي موږ ورپسې لاړو. خو کومه پته چې هغوی رالېږلې وایي دا ډېر لرې وه په صحرا کې غرونو کې دننه یو ځای و هلته کې چې ورسېدو ډېره وایي دشت و بیابان او لویه صحرا وه. وایي کله چې د سړي سره موږ میلاو شو نو وایي دا سوډانۍ یو فقیر عاجز ملنګ سړی و او په مزدورۍ باندې به د خلکو د اوښان وغیره ځناور دا به یې په دې غره کې سرول. ډېر فقیر انسان وایي هغه موږ ته باز راکړو چې کله باز راکړو نو وایي هغه امیر موږ ته انعام رالیږلی و چې دا انعام به هغه ته حواله کوي. موږ هغه انعام ورته ورکړو نو وایي ډېر زیات چې دی دا فقیر خوشحاله شو او په سجده باندې پرېوتو چې را پاسېدو نو د ډېرې خوشحالۍ نه جړا کوله. موږ ورته ویل چې ولې؟ وایي راته ویلې چې زه حیران دا یم چې په سودان کې زموږ چې کوم خپل وطن دی هلته کې زما مور بیماره پرته وه او د هغې په علاج باندې دومره روپۍ راتلې دومره خرچه پرې راتله. خو زه حیران وم چې یو طرف ته زما دا مزدوري زما دا د اوښانو سرول زما دا ګټه وټه او بل طرف ته زما د مور په علاج باندې دومره درنې روپۍ راځي. نو زه ډېر زیات پریشان وم. الله ته سوال کول د الله نه مې غوښتل وایي زه حیران دی چې په کومه طریقه باندې الله جل شانه زما د مور د علاج نه زیاتې روپۍ زما لاس سره راوړې او راورسېدې ما ته. نو په دې باندې زه ډېر خوشحاله یم. ما به الله ته سوال کولو نو الله څومره بهترینه معامله وکړه چې هغه پیسې ما پسې په خپله دې صحرا ته راغلې. نو دا د الله شان دی. څه چې ستاسو په نصیب کې وي څه چې ستاسو په قسمت کې وي دا به الله تاسو در رسوي چې هر ځای کې وي. څه چې ستاسو په نصیب کې وي که نه
نو هغه که د دوو غرونو تر لاندې ولې نه وي هغه به تاسو سره رسیږي هغه به تاسو سره میلاویږي او یو څیز چې ستاسو په قسمت کې نه وي ستاسو دپاره نه وي هغه که ستا د دوو شونډو ترمنځه هم وي تاسو ته نشي میلاوېدلی نو د رزق دپاره خپل رب مه خفه کوئ د رزق دپاره خپل ایمان مه خواروئ د رزق دپاره خپل پیغمبر او خپل دین مه پرېږدئ نن سبا موږ تاسو یو څو روپو دپاره به څه څه نه کوو په فحاشۍ او عریانۍ کې موږ د سوشل میډیا په دې عارضي شهرت په دې عارضي مال او پیسه کې چې دی موږ ورننوتلي یو خپل دین مو پرېښی دی خپل قرآن مو پرېښی خپل هغه اسلامي چې څومره آداب و غیر دی هغه ټول مونږ د هغې حدود کراس کړي دي او د الله په نافرمانۍ کې مونږ تاسو مبتلا یو دغه رزق د الله جل شانه مونږ تاسو سره رسوي او دغه رزق په انسان پسې د خپلې حصې داسې په تیزۍ سره لګېدلی وي څنګه چې مرګ د انسان په روح پسې لګېدلی وي نو الله دې وکړي چې زموږ ستاسو ټول حاجات دا الله پوره کړي او الله دې مونږ تاسو هغه بندگان هغه رښتینې بندگان د الله جوړ کړي چې صرف او صرف د خپل رب نه وغواړو او دغه رب زموږ ستاسو ډېر مهربانه دی مونږ ته به راکوي انشاءالله